لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دغار حرا داغی بیان سوشو کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدغی غار کی وو او مشرکان را رسیدلیو او معجزه ود رسول الله صلی الله علیه وسلم چاغی تپتا اون لگی دلا او بازو د سیرت کتابونو دا لیکلی دی یغیوی دیزه پوری خنخ راغلی دی خودیزه نا آخوا یا اسمان تخیجول شوی دی او یا پزمکه کې دن نبوتللی شوی دی واپس روان شول رسول علیہ الصلوۃ والسلام او ابوبکر صدیق سے ماتا استویلیو چې عبداللہ اللیثی اغه تیویلیو چې زمون دا سورلای بتا سروی او دا بدریش په پس مونږ پس راوالی او د امانتدارو اگر چود قریش په دین باندې دغه وخت کې راو رسیدو عبداللہ اللیثی او دا د پیر شپه ده لیلۃ الاثنین ربیع الاول داغی ابتدا دا اول کال د ہجرت تے او عیسوی لحاظ سر 14 ستمبر 622 رسول علیہ الصلوۃ والسلام تا ابوبکر سے بوئی جی زما دا دعا راحلی چی دی او تاسو والی نبی اسلام تے اخلم خو بالثمن په پیسو بھئی ما ته قرض دی خبر پیشوی تاسو تماویلو غلام عامر ابن فہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عبداللہ دا لار خودن کیو دے لارو ماہرو التا اسماء بنت ابی بکر دیتا ہم پتہ لگی دلو چغار کی دنو خوراک سامان ادان سر رواست زنانا دا پدی کے ڈیری مینی او ډیر دل سوزی خرچه راړله خودو اوس سره د تړلو د پاره چې کم پړې بونو هغه پړې ایر شوی و بچی چې ځونډه کې باره که نه نو چې کله اوخان دغه برابر شول رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صاحب دی روانېدل او دا هغه سامان د ځونډولو زادراه چې ورته وایي د لارې خرچه د هغې د ځونډولو دغه رالی دی سره هغه پړی ایر کړی یکدم کمربندي راکولاو کو او هغه یې سیري کو نیم باندې بیا کمربند لای هغه وتړله او نیمې چې دنه په هغې باندې هغه زادراه هغه د سورلی سره ځونډه کړله دی وجنه اسماء بنت ابوبکر ته رسول اسلام ذات النطاقین وی دا په دې صفت باندې مشهور ده دی لقب دی چې ستا خو دوه کمربند دي دوه پرتغاخه دي دی باندې دا مشهور ده سبحان الله روان شول د خیر سره رسول علیہ السلام هم دی ابوبکر هم دی عامر ابن فہیر هم دی عبداللہ اللیثی هم دی او دیزه کی علماء د سیرت علماء د تاریخ د اغزاینو نمونه ذکر کړی دي وکبلارو چې رسول الله سلام تلو دا چې څوک د معجم البلدان ماهری هغه په دې پوهیږي کې دې شنمونو کې زمانہ خطایو شي ځکه فوق کل ذی علم علیم د الله تعالی علم دی
او ما چې اوشمیرل نو ناشنا حسن اتفاق دا دی چې دغه 23 مکانات دي د هغې نومونه دي او 2023 بس په ختمېدو دی لکه 23 مکاناتو باندې رسول علیه الصلاۃ والسلام دغه کم ماهر د لارو چې و نو په هغې روان کړی دی مدینې ته اوس چې دنه رسوي نو د لارې خبرې ورته کوم هغه مکانات دا دي د مکی کم اسفل مکه ورته وایي او دا بیا د دریاب په کنارې باندې د عصفان کم کتنۍ لاره چې ده په هغې باندې بیا اسفل امج او بیا قدید غر څلورم شو بیا خرار بیا ثنیة المرا بیا لقف بیا د لقف کنده بیا مجاح داغی کنده بیا چې دنو اغا مرجح مجاح داغی دا د زینم دی بیا چې دنو ذل عضوین بیا زی کشر جداجد اجرد زا سلم او طعن عبابید فاجا عرج او رکوبا داغی خی طرف ثنیت العائر بطن رئم او بیا قبا ته رسول علیہ السلام او بکر صاحب دا رسولی دی ما ویلو په دې لاره باندې سو مدینې ته په دې تک په دې لاره باندې سو داغي شپږ خبرې به ان شاء الله ذکر کوم درې په دې درس کې او درې په بل درس کې حاصل ادا دي یو خبره دا بخاری شریف کې دا واقعه ده او دا بتاوستا ان شاء الله پای کې راشي هغه دا وا چې ابوبکر سیبوی موږ د شپې راووتو د غار نه ليله الاثنين وکنه ليله الاثنين روانو د غزایونه دیو قتل سبا تر غارمه پوری اثنين تر غارمه پوری ټکن د غارمه شولا د خلکو تګ را تګ بندو روانو نو دی کې من یو غټ ولیدو او د غټ د لاندې غټ سوریو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ستړي شوی دی ا دې حجز هم ستړي د خپل ستړي باندې نه دی ایمن اګټ خال رالو دا غسوري د لاندې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لزای تیار کو چې دی لګ آرام وکي او پوستین می وته وړو یو ما سره غدیله واغه می وغړولا ما ته نم یا رسول الله وانا انفض لك ما حولك تاسو جوده شي از چرچا پیر سوکیداری کوم پروا مکو تاسو ده شي وېزدا سي رادي خوارالم عدل بدل می قتلو دي کې چګورم یو سړی مخامخ می ولیدو ویزي وسره دي هغه دا غټ چې د دې ته نظر او چې دا لاندې سورې دی او ګرمي وا نو دې زه ته ګډي بيزي راوستي دمه به کولا چرانیز دې شو ما ته لمن انت یا غلام ته چا غلامي چا نوکری چا بيزي سره په د مدینی یا د مکی او سړی یاد کو نو ما ته افی غنم کلبن پښته په دی بيزو کی بالکل اموتوی افتحلبو لک پیر الله شي چې مونږ لراکی بالکل بیزی ته لاس واچو نو ما ته وی دا شکارو کا چې انفذ الزرع من التراب والشعر والقضاء بیزه خو زه په زیناس تراناسته نو دوړه پیوا مې دا دوړه ته وسنده د غلان زینا اسن کی مسن کی تل دې کا دا خاوري موري چې کوم دا تل دې کا خو خيار نه دا شي غدان سره په لوخ کې وبوري
نو د غلام صفائی چې دغه وکي پس دغه نه بیا لشل کوي دا دغه وخت لري کې وخت سو خسړی مسړی خاور راځي پکې نو اصل او سره غوستي و رسول الله السلام سخر علم دار يخشدا وما هم روان خبره پېښوي یو کړی دا وما ته هاذا الرجل يهديني الطريقه داغه خیال دا عارض الافعال وتوي او بل فعلوا كبير هذا كم چلیږي دا توجیهات چې من کم کوه هغه ځای کی دا هغه درې کذبات چې راځي هغه ته توریی وای ان یکشته او طرف ته خاطلی زید قبا و زید علی چې چوغه جوړه کړی دا قبا خو لیت عینه سوا ارمان چې د استرګي برابر وي دا روغ استرګي د ملند شوی د مطلب دا لاند روغ وي چې لکه صحیح جوړه کړی وي ګوره دا زوجهت لفظ دین هغه مستعمل شو نو هذا الرجل يهديني الطريقه دا مطلب دا غي چې دا مطلب سو خبرې شوي دوه خبرې شو پلاره کې دښولا یو دغه د الګ د پای د غلام داغه د یزید پایلشل او دیل ورکول او دا اجازه د مالکانو وي او عرب او سم تاسو دا بيزوګر چې چلی کنه د چې رواني اته تیار بيزي په راشه سړی چا کسا ټس پیسې ډوري شي دا دا ایت دا اختیار متي نو اشکال د ځین تل راځي لګا چې دا ولی او بل دا خبر چې د ما تعالی رخي تو خبرې شوي دوه خبرې شولې درې مواقعیا دا ډېر ناشنا ده دا رتوامه بیا ان شاء الله تعالی بل 10 کیوم درې دي هغه ډېر ناشنا دي دا دوه لنډي وي اوس دا وګدا پای کیوم دوه لنډي ایو وګدا ابل ذل خدا وګدا رتوامه د ام معبد او ابو معبد الخزاعیه د دې واقعا رضی الله تعالی عنهما متوجه شه ام معبد دا یو زنانه وا او دا ډیره چې دنو سخړه وا او د خیمه مخې ته بناسته وا احتبا شکل به جوړ کړو دا چې دا زنګونه ته جلاس واچي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د جمعې د خطبه په وخت کې د دینه منع کړی دا دغه رسول الله خبرې کورسای د تیار کنه دا تیار باچا سي رحمت الله علیه وی ودا کورسای دا بس چې دا چې طالب چې دسی کی بس دا خوب تشپېلې د کیسه باچا سے بده جیسے وکړو خون وکړو راځه حضرت تیار یم نو بس طالب خو چې مطالعه تر شکیر به ودی نو بیا اورا دا سی وګورځي الکه دا سبل چل بوشي بعد بدن لړ شي سر دې ولا شي کنه نو دا کار مکو رسول اسلام چې منع کړ دا بس دا هغه وخت عام حالاتو کې ناشته شي هیڅ کنه بدی باندې او بیا ځان ته متوجي ناسیه ندا بدا سناس تو چې څوک به تیرلو مل مستوب به کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق سے تیرے دو سبحان الله نو دای چې دا اولی دلا نو ابو بکر صدیق سے وګوره بات سوچ کوا فسألاها هل عندها شيء طالبان وظیفه ټولې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی استاد دی او سره شاګردوم دی او غیره د وسششتي س موږ مل مستوب کی موږ ملمانه یو نو طالبانو ملمانی کړه پېښ دې کړ بدی باندې قائد محترم سے وای مخکې اجتماع وکنه تبلیغ ولرونو دي کې راځي وخت کې پاخي لکه پختوب سره لګي دوه عالم مخه ته جنغه ځان نه کینو ما طالبان له چټي ورکړه شاه منصور په دشت کې وا چې تاسو په کې شاملېږي بیان کې نه نو یې زو په کې ورځ راوته من یو په کې ماته وي طالبان چې دې سوال کوي ما ته چې دې راګر کړې ما چې څنګه راګر کړې ما د سورتي کاف آیت مته وي چې استطعم اعلی موسی علیه السلام او خضر اسلام استاد او شاګردو او چنه وسره مو سوال کړه دې کنه چنه بیا تل دای تذکرہ شته نشته او سوال کړه دې پېښ دې نو دې وچو ورغه سوال کړو د علم پر لار روانو نو دا منګلم دا جایز دي وې سړی غل شي چې ما 10 کو مې چې ما سره خبرې کې دا عادت به ماتي ځه ځان لا 10 کوله دا ځنه وخت ځان نه پوخ جوړ کړي کنه پخېږي باندې عالم سره بچ دین هغه په اندازه به اوسېږي په طریقه به اوسېږي نو وسشي هغه والله لو كان عندنا شيء قسم په الله کسوي نو ما بستاسو مل مستوب کې چې نه کمې نه وکړي او وشاء عازب بزیم نشته غتل دغه سر لتري دي لري دي او کالم د قحط ته سکور کې شته نو
رسول الله اسلام چې وکتلو داسې د خیمې په یو ګوټ کې یو بیزه وه خوارپړنګه غوندې. وی ما هذه الشاة یا معبد. معبد دا بیزه ولې نه تلې؟ وی جی شاة خلفها الجهد عن الغنم، دا ټپه ده تلې نشي. انو بس دا کور کې پاتې شوي ده. لکه اکثر دا بیزوګر چې کومه بیزه ناجوړی یا لنګېدو والی یا ګوډی نو هغې له ډک راوالي او زر زرې اوري بیا ورته کېږدي نورې بیزې شوي. چا چې بیزې سره ورته پته لګي لکه او د ورغمو له ډکې راړي هغه ورته واچي کېږدي ورته او بس نورې بیزې روانې کړي. وی مې دا نه تلې دغې وجې نه تلې. وی هل بها لبن، ای پکې شته؟ هل بها من لبن؟ هغې ورته هي اجهد من ذلك، دا د پایو نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم اتأذنین لی ان احلبها، اجازه راکئ چې ویله شم؟ وی بالکل بی ابي و امي، زما مور او پلار دنه قربان ورځه پی. سبحان الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو. سبحان الله. او چې لاړو نبی رسول الله په دې غلام داسې لاس راکاږه هغې له چې لاس یې راکاږه او بسم الله او دعا یې وکړله. فتفاجت علیه ودرت، داسې کولاو شو پی را شروع کړو. چې را شروع کړو نو وی لوښې راړه لوښې ډک شو. سبحان الله. لوښې وله ډک کو ام معبد مسکل او ابوبکر صدیق سے وہ مسکل او رسول اللہ علیہ السلام اسکل. دویم لوښې ډک کو حتی ملأ الاناء ثم غادره عندها فارتحلوا. بیزه هم پرېښودله، پای هم پرېښودله، کور کې پای دي روان شول. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خاوند راورسېد ابو معبد چې رالی د نیکۍ ځان له آثاري او د نیکوالي ځان له آثاري او د نیکو خلکو آثاري او محمد رسول الله خو رئیس الصلحاء دی، رئیس الصالحین دی. کور ته چې رالی ښځې ته وی یا ښځې او لږ لیټ راورسېده ځکه چې دا بیزې ډېر رامنډې وي، دا کومې چې روغ او کومې چې هغه خوارې غوني نو هغه ګوډه وډه نو هغې سره مالک رستو راځي. هغه تیزې خو راورسېدې دی یا ګوډو سره روان دی. چې راورسېدو پای ولیدله کور کې من این لک هذا، دا پای چېرته دي؟ والشاة عازب، بیزې خو موږ په سفر لرې بوتلې وي. ولا حلوبة فی البیت، په کور کې پای والا لنګه ونه. هغې ورته ویل لا والله او کنه الا انه مر بنا رجل مبارک، یو مبارک سړی تېرېدو. کان من حدیثی کیتا و کیتا، دا حالات و من حالی کذا و کذا. قال انی والله اراه صاحب قریش الذي تطلبه. وی قسم په الله دا د قریشو هغه سړی معلومیږي چې قریشو پسې دي او پرېږدي نه وجني یې. خو دا راته ووایه لږ صفت یې بیانولی شي. صفیه لی یا ام معبد، ما ته لږ بیان وکړه. فوصفته بصفاته الرائعة بکلام رائع، هغې ورته بیان شروع کو. ته به وایې چې دی ورته ګوري داسې ښکلې طریقې سره چې هغه بیان کو. او بیا دغه وایي دا الرحیق المحتوم والا انشاءالله رستو به زه بیا هغه صفات ذکر کوم چې کوم صفات هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه ویلي وو. نو ابو معبد اوی دی خاون والله هذا صاحب قریش، قسم په الله دا د قریش هغه خیرخوا دی. الذي ذکروا من امره ما ذکروا لقد هممت ان اصحبه. وی زما دا اراده و چې زه به د سره ملګری کېږم. ولا افعلن ان وجدت الى ذلك سبیلا، او ما کما دې ته لار وموندله که نه زه به دې مومم، زه به رسم. واصبح صوت بمکة عالیا یسمعونه ولا يرون القائل. سبحان الله. اسما وی زه خو واپس کور ته لړم، خو دا پته راته ونه لګېدله چې رسول الله سلام او بکر صاحب دوی په کم طرف باندې چې دن هغه لړل. دې کې یو جني را روان دی، روان دی مکه کې را روان دی او ګرځي او قریشو پسې ګرځي. سړی ویني نو او هغه آواز لګوي او چغه وایي. هغه چغه یې دا وه، هغه اشعارو. وی جزا الله رب العرش خیر جزائه. دا د جني اشعار دي. ها جزا الله رب العرش خیر جزائه رفیقین حلا خیمت ام معبدی هما نزلا بالبر وارتحلا به وافلح من امسى رفيق محمد فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعل لا يحاذى وسودد.
لیہنی بنی کعب مکان فتاتهم ومقعدها للمؤمنین بمرصدی سلو اختکم عن شاتها وانائها فانکم ان تسألوا الشاة تشهدی. پھر کمال کڑے دے زبردست اشعار کوئی نشوی شیر نے اگر دو دوستان ہوتا چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ابوبکر صدیق دی نو شیعہ بدترین کافر دی دا جنات نم لاندی دی روافظ چھ ابوبکر سے پسی بد وئی عمر سے پسی بد وئی وی جز اللہ سار رفیق محمدی او چھ دا محمد سوک ملگر گرزی دلے صلی اللہ علیہ وسلم اگر کامیاب گرزی دلے فیالی قصین دا مکی والا دا دی اگر نکیات کو ما زو ارمان دے چھ دین اللہ تعالی کم چھ دے دین بن کو دین بوتو آغا سوکی دا بوتو دا سکارونو والا چی دا غی مساوی نشتی او دا سی مشریطی دا بوتو دی دا سپاتشتو او دا بنی کعب اغا زنانه یادی ام معبد اغی لدی دا اغی خپل زنانه اغا مکان مبارک شی او اغا زید مومنان دا ناستی چی رسول کی دار اغا دی مبارک شی وصلو لر شی دا خپل اغا زنانه تا پوسو کی دا محمد رسول اللہ مبارک سلو اختکم عن شاتها تاسو تی تپوسو کی چستا دا بیزی سحالو چی پای پکی نو او محمد رسول اللہ کی لاس مبارک لاکا گل پای کی پای پیدا شلو و سڑو دا پریدی دا لوخی نا تپوسو کی آکم لوخ کی جلی پای پری خودیو او دالا پریدی فَإِنَّكُمْ إِن تَسْأَلُوا الشَّاةَ دا ہے کہ تاسو دی بیزی نا تپوسو کو آبم دا محمد رسول اللہ پر صدق پر اشتنواری بنی گوئیو کی پینشتے پا خبر آبانی مخ کے نور پلا رسی دی انشاءاللہ تعالی غبیہ و آخر دعوانا الحمدللہ رب